د دې دعا په ذریعہ باندې چې انسان کم حاجت الله رب العالمین وغواړي ان شاء الله الله رب العالمین به د حاجت الله رب العالمین به ضرور پوره کوي. امام الله ته الله رب العالمین په خوب کې خودلی و. امام ابو حنیفه رحمه الله څوک ته موږ چې چا په مذهب باندې یو هغه امام سیبو چې دا د ټولو امامانو کې د ټولو نه په اول درجه کې دی او د مذهب چې کوم دی هغه ډیر وسیع او ډیر پراخه دی. الله رب العالمین دیدار چې کوم دی نو سل کرته د الله رب العالمین په خوب کې دیدار وکړو. د سل کرت باندې چې کله په سلام ځل باندې چې کله د الله رب العالمین په خوب کې دیدار کو نو د الله رب العالمین نه تاسو کو چې الله رب العالمین تا تبا زمان ذکر پس سره کیږي ستا قرب ممات پس ذریعہ باندې او پس طریقه باندې ملاويږي. الله رب العالمین ورته دا دعا او خدلا د دې دعا په برکت باندې چې انسان ته الله رب العالمین کوم خیرونه او برکتونه چې کوم دین هغه ورکه هغه ډیر زیات دي. د دې دعا په ذریعہ باندې چې انسان کم حاجت الله رب العالمین وغواړي ان شاء الله الله رب العالمین به د حاجت الله رب العالمین به ضرور پوره کوي. ها د دې دعا په برکت باندې به الله رب العالمین د حاجت کچرته د پکې خیر وي الله رب العالمین به ضرور پوره کوي. هغه دعا سره هغه دعا دا ګوري جی سبحان الابدی الابد سبحان الواحد الاحد سبحان الفرد الصمد سبحان رافع السماء بغير عمد سبحان من بسط الارض على ماء جمد سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عمدا سبحان من قسم الرزق فلم ينس أحدا سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دا مختصر دعا ده دا د مونږ یاد کو د الله رب العالمین د قربت او د الله رب العالمین د نزدېکت یو ډیره مجربه او ډیره عظیم الشان دعا ده چې د دې په ذریعہ باندې الله رب العالمین د انسان ضرورت او حاجتونه چې کوم دي نو هغه پوره کوي. امام ابو حنیفه رحمه الله ته الله رب العالمین په خوب کې خودلی و او امام ابو حنیفه رحمه الله بیا امت ته خودلی ده. اکثر ملګری چې کوم دي نو هغه ډیر زیات او پریشانی په دې باندې یاره پلان کې حاجت ملي پلان کې ضرورت ملي زما حاجت او ضرورت چې کوم دي نو هغه نه پوره کیږي دعاګانې مې نه قبليږي. د دې دعا په ذریعہ باندې تاسو دعا غواړئ الله رب العالمین د دعا د آداب سره کوي په الله رب العالمین باندې یقین ساتي الله رب العالمین نه د غشیز د پوره کېدو اطمینان او یقین ساتي په الله رب العالمین ان شاء الله کستا په هغه کار کې خیر وي الله رب العالمین به هغه کار ضرور کوي او کستا په کې خیر نه وي او ستاره لپاره هغه خنه ثابتيږي نو الله رب العالمین دا غي په ذریعہ باندې تا ته بدرو کارونه کې یو کار ضرور کوي. یاد ته چې کم دینو دا کار کم چې تا د کم سي د لپاره دعا غوښتلې داغه دل درکې یاد لري اجر او ثواب قیامت ته واړی او یاد درلا د دغه دعا په برکت باندې پتا باندې چې کم تکلیف مصیبت یا سخت پریشانی را روانه ده د دعا په ذریعہ باندې هغه تکلیف او مصیبت دغه په برکت باندې ختم کی. په دې درو سيزونو کې با یو سيز انسان ته ضرور ملاويږي نو دعا کوي د الله رب العالمین نه په اخلاص سره کوي او دا مو چې زما دعا قبليږي نو په درو کارونو کې په درو سيزونو کې به یو سيز د الله رب العالمین د طرف نه تاسو ضرور ملاويږي.